المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. مخکې د مور او پلار حق د هغې ذکر شوی و، اوس د بچو حق ذکر کیږي چې د بچو هم حق شته دی، او د ټولو نه غټ حق د بچو هغه دا دی چې د هغو ښایسته اسلامي تربیت وکړی شي. الله رب العالمین فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای د ایمان والو خپل ځانونه او خپل اهل د اور نه بچ کړئ. نو ګوره د بچو ښایسته تربیت کول او اسلامي تربیت یې کول دا ضروري دي چې د هغو عقیده توحید جوړه کړلی شي، او دارنګې قرآن کریم تعلیم ورته ورکړلی شي، او د پالتو او د لغویاتو نه د دې نه منع کړلی شي، د زعی او د فضول ګرځېدو نه منع کړلی شي، او د هغو ښایسته تربیت وکړلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې کله بچې 7 کالو ته ورسیږي د مانځه حکم ورته کوه، او چې کله 10 کالو ته ورسید او مونځ یې نه کوه نو بیا یې ووهه او د هغو بسترې هم جدا کوي. بل حدیث کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عمر ابن ابي سلمه دا ورسره ناسو خوراک یې ورسره کاوه. نو نبی علیه الصلاة وسلام د هغې ښایسته تربیت کوي. څه ورته وایي؟ یا غلام سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک، یا لکه سم الله د الله نوم اخله، یعنی بسم الله وایا او په ښي لاس باندې خوراک کوه او د خپلې مخې نه خوراک کوه. نو ګوره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت و چې د ماشومانو به یې داسې ښایسته تربیت کاوه. دارنګې محترم عزتمندو د بچو بل حق دا دی چې په هغو باندې خرچه وکړلی شي، ځکه چې کله یو سړی په بچو باندې خرچه کوي دا د ضایع نه ګڼي، بلکې الله رب العالمین له د دې اجر ورکوي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو دینار ته خرچ کې جهاد فی سبیل الله کې، او یو دینار ته خرچ کې د غلام په آزادولو کې، او یو دینار ته خرچ کې په مسکین باندې یعنی صدقه پې وکړي، او یو دینار ته خرچ کې په خپلو بچو باندې، نو په دې ټولو کې ډېر غټ اجر والا دینار هغه دا دی چې تا په خپلو بچو باندې خرچ کړی. نو ګوره په خپلو بچو باندې خرچ کول دا ډېر زیات اجر لري چې الله رب العالمین د اجر دې سړي ته ورکوي. دارنګې محترم عزتمندو یو اهمه خبره دا هم ده چې کله د سړي لوڼی نو د دې لوڼو هم ښایسته تربیت پکار دی، د دوی سره هم ښایسته سلوک پکار دی، ځکه دا لور چې کوم ده دا هم بچی دی، دا لوڼه دا هم څه دي دا هم بچي دي، که زوی دی او که لور ده یو شان بچي دي، د هغو ښایسته تربیت کول پکار دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د 2 لوڼو ښایسته تربیت وکړه او دا یې غټې کړي نو زه او هغه سړی په جنت کې یو ځای یو. نو ګوره دا څونه ښایسته خبره ده او دا څونه یو خوشخبري ده د انسان ته چې د چا 2 لوڼې او دا یې غټې کړي او ښایسته تربیت یې وکړو، نو د الله پیغمبر ورته دا زیره ورکړله چې دا سړی به جنت ته ځي، او د الله پیغمبر وایي چې په جنت کې به زما سره یي، ما او دغه سړی به یو ځای یو. نو محترم عزتمندو که زامن دي او که لوڼه د هغو ښایسته تربیت کول پکار دي، د هغو سره محبت پکار دی، د هغو سره مینه پکار ده، ځکه د بچو سره مینه کول او محبت کول دا هم ډېر اجر لري. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما نه هغې ښکل یې که، نو اقرا ابن حابس خواته ناسو، هغه ورته وکتل او ویل ای د الله پیغمبره زما 10 بچي دي خو ما یو هم نه دی ښکل کړی. د الله پیغمبر ورته ویل چې څوک رحم نه کوي په چا باندې په هغه باندې هم رحم نشي کېدی. دارنګې محترم عزتمنو د بچو په منځ کې برابروالی پکار دی، عدل او انصاف دا به ډېر ضروري دی. داسې به یو سړی نه کوي چې یو بچي ته توجه ورکوي او بل بچي هم دغه شان پرېږدي، یو بچی د هغې سره مینه کوي او د بل سره نه کوي، یو بچی ښکلی او بل نه ښکلی، دارنګې یو بچی د هغې سره مینه او محبت ډېر زیات دی او هغې ته ډېر په اوچت نظر ګوري او بل بچی سره مینه او محبت نه وي، دا هم سړی نه کوي. د بچو په منځ کې عدل او د انصاف نه به کار اخلي. لکه حدیث د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه کې راځي چې د هغه پلار بشیر ابن سعد هغه ته یو غلام ورکو، هبې که ورته
نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه. د الله پیغمبر ورته ویل چې تا ټولو بچو ته غلام ورکړی دی، ټولو بچو ته دا هبه کړي که نه صرف د یو زوی ته دا ورکړه؟ هغه ورته ویل چې ما صرف د یو زوی ته ورکړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د الله تعالی نه ویرېږه او د خپلو بچو په منځ کې انصاف کوه، د انصاف نه کار اخله. مانه چې یو ته غلام ورکوه نور دې پریښي، ضرور هغه به خفه کېږي. د دوی په منځ کې عدل او انصاف پکار دی، یعنی ټولو ته ورکه او یا یو ته مه ورکوه بیرته ته واپس کا. نو د بچو په منځ کې محترم عزتمند انصاف کول دا هم ډېر ضروري خبره ده. بل بچو تربیت ځکه ضروري دی چې دا بچي ګورې غټه سرمایه ده، په دنیا کې هم دا ستا په کار راځي، په آخرت کې هم دی راځي. که چېرته چا د بچو ښایسته تربیت وکړو، اسلامي تربیت یې وکړو، نو دا بچی به په دنیا کې هم د دې مور او پلار تابعداري، مور او پلار به د خوشحالي. او که چېرته صحیح تربیت یې ونه کړو نو په دنیا کې هم د مور او پلار خپي، او که صحیح تربیت یې وله وکړو نو په آخرت کې هم د مور او پلار دپاره پیدا ده. لکه هغه حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې کله سړی وفات شي دغه ټول اعمال بند شي، بس صرف یو څو اعمال ورته د مرګ نه وروسته هم پیدا ورکوي. یو هغه نیک بچی چې بیا ورله دعاګانې غواړي. نو ګوره مور او پلار چې کله د بچي ښایسته تربیت وکړي، دنیا هم ښایسته ده او آخرت هم ښایسته دی. نو محترم عزتمندو د بچو ښایسته تربیت پکار دی، اسلامي تربیت پکار دی. ځکه حدیث کې راځي ګوره چې هر یو مسؤول دی د هغې نه به تپوس کیدی شي، د مور او پلار نه بیا تپوس کیږي د بچي متعلق. نو د بچي ښایسته تربیت، اسلامي تربیت دا ول ضروري دی. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.